په دویم ټي20 میچ کې د پاکستان بالرانو انتهایی بکواس بالینګ کړی دی ځکه د ساوث افریقا په ټیم کې د هغوی مین کھلاډیان نشته مین کم کھلاډیان ګوره رباډا دی سره نو کوټزی دی سره نو انریک نوکیا دی سره نو سټبز د دی یو ډېر زبردست بیټسمین د ساوث افریقا چې په دې سیریز کې نو میلر چې کوم دی په لومړني ټي20 میچ کې په دویم کې نو دی نه علاوه مارکرم د دی ټي20 کپتان هم دی یو ښه بیټسمین هم دی او هم په دې سیریز کې نشته خو بیا هم په دې دویم ټي20 میچ کې د پاکستان بالرانو لا د ساوث افریقا بیټسمینانو ښه مار ورکړی دی مطلب ښه یې غربولی دی هنډریک کلاسن چې کوم دی اور کلاسن هنډریک اور کلاسن 157 رنز پارټنرشپ په دې بالرانو باندې وکړو کدی اس تاسو هنډریک او د کلاسن تاسو دغه وګورئ سټرایک ریټ وګورئ د یو سټرایک ریټ 129 دی او د یو سټرایک ریټ 127 دی خو په دې دویم ټي20 میچ کې 200 پلس سټرایک ریټ سره دی بیټینګ کړی دی 200 سټرایک ریټ سره دی بیټینګ کړی دی ښه شاهین افریدي او حارث رؤف چې د پاکستان د ټیم داسې بالران دي لکه ریډ کی هډ دي دی په خپل کوټه کې مطلب اتو اورونو کې د دې دواړو اورونو چې راټول کې اتا ورته جوړیږي نو د سکور چې ورک دی 94 رنز کنسیډ کړي دي خپل اتو اورونو کې چې مین بالران دستا دغه رنګي وي نو بیا رستاغه ینګستر چې کوم دی به خامخا غربیږي ځکه ایله موټیویشن د خپل بالراونه نه ملاویږي شاهین 4 اوور 37 رنز ورکړي دي او حارث رؤف 4 اوور کې 57 رنز ورکړي دي وکټ دواړو نه دیشتلی جی نور که زه وګورم تاسو د زویم د پاکستان بالینګ کې په 14 اوور کې ابرار احمد کړو چې 14 رنز 12 رنز ورکړي دي په 15 اوور بیا جانداد خان کړو چې هغه 14 رنز ورکړي دي 14 اوور حارث رؤف کړو چې هغه 14 رنز ورکړي دي مطلب 2 اوورو کې چې تانه 15 او 14 2 اوور دي چې دې کې تا 32 رنز تانه لاړه 16 یو اوور کې 16 بل اوور کې نو بیا میچ خو نه وړي بیا لاست اورونو کې خو الریډي هیټینګ کوي ولسم اور شاهین افریدي کړه چې 9 رنز ورکړي دي نور لسم اور حارث رؤف کو چې 14 رنز ورکړي دي شلم اور بیا عباس افریدي کړه دي چې د 9 رنز ورکړي دي عباس افریدي نه مخ کې ورونو کې هم خو وهل خوړلې دي نو دا پاکستان ټاپ کلاس بالینګ چې د ساوث افریقا د بیټینګ خلاف ودا سه بیټینګ چې د ساوث افریقا یو قسم نه دا بی ټیم دی ا ټیم شترم نه دا ا ټیم کې لړیان تاسو لموي چې هغه ټیسټ تیاری اور که پسو هغه ډراپ دا غي مالا کمپلیټ علم نشته خو د سټبز بیټسمن کچره په دې سیریز کې وي میلر کچره وي سټبز او میلر ډېر خطرناک بیټسمنان دي نو کچره دا دواړه بیټسمنان په دې کې وي ورسره مارکرم وي په دې کې دوی خو ورپسې بیا 250 هم چیس کول په داسې وکټ باندې او په داسې بالینګ باندې دا لکه درې آوټسټینډینګ بیټسمنان چې کوم دي کې نو او دای چې کوم درې اهم بالران دي لکه رباډا شو کوټزی شو نوکیا څومره تیز بال کوي زم د پاکستان چې کوم بیټینګ لاین اپ تر میډل اډر طیب طاهر تاسو ګورئ عرفان خان نیازی وګورئ عثمان خان لا وګورئ نو دا خو د کوټزی یا د نوکیا خلاف یا د رباډا خلاف د سویم کا شاټ هم والے وي لکه رباډا سره دومره پیس او سوینګ او آوټ سوینګ او باونسر او نوکیا چې څومره زبردست بالینګ کوي نو دا راځي مین کھلاډیان نو او د پاکستان بالرانو ته خمار خوړل دي جی تاسو دې حواله سره سره لري کمنټ کولای را سره ته ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام